أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. سورة البقرة اول سپارہ آیت نمبر 67 د بنی اسرائیل تذکرہ شروع و بیانیدله. اوس دې ځای کې د بنی اسرائیل چون چرا د رب العالمین په احکاماتو کې بیانو تعنت اليهود في احکام الله وتأخيرهم. د بنی اسرائیل چون چرا په احکام د الله کې او د رب حکم منلو کې تاخیر کول دا به بیانیږي. او دا د دې زمانه بعضو مولیانو کې دا عادت ده چې یو طرف ته حدیث راشي بل طرف ته د دوی د مشر یو خبر راشي، نو دوی کوشش دا کوي اگر چې زمونږ د مشر خبره د حدیثو خلاف ده خو کوشش کوي هغې ته برابري او د هغې مختلف جوابات کوي. دام یو قسم د الله او د الله د رسول په احکاماتو کې تاخیر ده. بلا چون چارا د رب حکم بمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر بمانه. عمر فاروق رضی اللہ عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مرګ باندې دا خبره وکړه کچا ویلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوه د سربت قلم کم. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورته د قرآن دا آیت ویل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. دا آیت ویلو په دې آیت کې الله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله یو رسول دی. د نمخ کې پیغمبران هم تیر شوي کچره دې مړ شي آیا تاسو به دین نه ګرځئ. عمر فاروق رضی الله عنه ډېر جذباتو کې و خو چې کله دا آیت واورېدو نو एकदम غصه سړه شوه او وی فرمایل گویا کې آیتونه اوس نازل شول دا الله حکم به داسې منلو. یو ځل یو فرمایل چې خلکو تاسو خزو له ډېر مهرونه مه مقرر کوئ سبا له به دا فخر کوي په نور ښځو باندې چې زما مهر ډېر دی. په دې کې یوه ښځه ورته پاسېده وایي قرآن وایي چې کچره تاسو دوی ته خزانه ورکړي نو دوی نه ما اخلي. قرآن دا خبره کوي عمر ته وایي چې خزانه ما ورکوي. قرآن وایي خزانه ورکوي. عمر فاروق بل خبره نه ده کړې رضی الله عنه په ځای ودرېدو ټیک دی ویل. دا د یهودو کار دی چې د رب خبره واوري د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره واوري او بیا ورکی چون چارا کوي.
یہ رجی دا زمون مذہب کی نشتا، یہ رجی دا زمون مسلک کی نشتا. نو دا دا یهودو بد خصلت دے چنن مسلمان کی رادن نشوے دے، بلکہ کلچ قرآن ایت واورے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث در تورسی ستا مذہب ستوائی مانا، ستا مسلک بچی شوی. زمونگ امام، زمونگ رہنما، زمونگ قائد مونگ نبتا پوسم دا دے خبری کی گی چتا پا قرآن او پا صحیح حدیث عمل کرے دے ہو کنا. بہر صورت یہودیانو تبا بنی اسرائیلو تبا دا اللہ یا دا اللہ دا رسول خبر او رسیدہ دوی باور کے چون چرا کول، چون کے چنان کے لیکن لہذا دا با دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبرو کے نکے چون کے دا سی لہذا دا سی نا، بلکہ کلچ دا اللہ و دا اللہ رسول خبر رالا چون کے چنان کے لیکن لہذا بشاتا کے دے. نو دوی تاوے لے شول چے بنی اسرائیلو تاسو غوازبا کئی دا دا رب حکم دے. نو دوی ورکی چون چرا شورو کا رنگ بے چنگئی جی، عمر بے چنگئی او جی کار بسکئی او دا خبر بے کولی او دا اللہ خبر بے شاعت کولی یا بے روستا کولی. قرآن وی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ کلا چویلی موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، چھ یقیناً رب العالمین حکم کوي تاسو تا ان تذبحوا بقرہ دا چھ ذبح کئی تاسو غوالرا. موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تویلی چھ قوم زمان رب العالمین دا حکم کوي چھ تاسو غوا ذبح کئی. مفسرین کرام فرمائی چھ پکار داوا موسیٰ علیہ السلام ورطا ڈارک ویلے وے چھ زو حکم کوم تاسو تا چھ ذبح کئی غوالرا. دا سی ویلے ویل چھ رب العالمین حکم کوي ان تذبحوا بقرہ، دا چھ ذبح کئی تاسو غوالرا. رب دا سی وی دائے زکا ویلی چھ بنی اسرائیلو دا پیغمبر دیر ادب و خیال نہ ساتا، نے داغے دا حکم خیال ساتلو. نو زکا ورطا پیغمبر وی چھ زنا وی ما رب وی دکا دا پیغمبر بے دیر خیال نہ ساتلو. نو رب العالمین فرمائی چھ موسیٰ علیہ السلام ورطویلی چھ رب دا سوائی رب حکم دے. معلومی کی دا پیغمبر دا خبرو بے دیر خیال نہ ساتلو. ان اللہ یقیناً اللہ جل شانہ یأمرکم حکم کوي تاسو تا ان تذبحوا بقرہ، چھ ذبح کئی تاسو غوالرا. دا در رب حکم دے یأمرکم حکم کوي تاسو تا. قرآن حکیم کے چھ کمزے کے در رب العالمین یو حکم تذکرہ وشی پویشا دا پمان دا امر کی دے دا اللہ امر دے اللہ چشاری ہوئی چنا دا مستحب طریقہ دا. بہر صورت رب العالمین ورطا حکم اکڑو دا سے استحبابی عمل نو چھ خیر دے مستحب دی کوے کئی یو کوے نہ کئی. دا اللہ امر دے چھ تاسو ذبح کئی غوالرا ان تذبحوا بقرہ.
دا حکم یې ورته ولې وکړو چې تاسو غوا ذبح کوئ څه چل دی نو وجه دا وه چې د غوا حکم یې ورته ځکه وکړو چې دوی به د سخي بندگی کوله قرآن وی وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَا یعنی د دوی په زړونو کې د سخي عبادت دومره وردن نه شوی و گویا کې د هغې عبادت اسکلی و زړونو کې بالکل محبت وردن نه شوی و حالانکه غوا څه شی ده خو په زړونو کې د هغې محبت وردن نه شوی و نو رب العالمین ورته امر وکړو چې دا ذبح کوي چې ستاسو د زړونو نه د دې غوا عظمت لرې شي اوس هم انډیا کې د غوا ډېر احترام ساتي کله وایي دا مور ده کله وایي دا معبود ده د هغې امتیاز یې مسکي په ځانونو یې اچوي یو عالم فرمایي وایي زه په انډیا کې روان وم ګاډی و ډریور سره مخکې ناست وم وایي هغې بریک والو ډېر ساعت ولاړو ما ورته ویلې ځکه نه راته وایي چې مور هم ناسته ده چې ومې کته غوا ناسته وه وایي قدرت کارونه و لږ مخکې چې لاړو خر روانو په روډ وایي ما لې ورږه پلار دې ولاړ دی به هر صورت د هغوی په زړونو کې د سخي عبادت د غوا عبادت او د هغې محبت ډېر وردن نه شوی و دې ته به خپل رب ویل بس کله چې د یو شي سره محبت پیدا شو بیا به درته خلک نورې کیسې کوي ته به وایې چې نه که نه فلاني ملا هم دا فتوا ورکړې ستا په زړه کې به د فلانکي ملا ډېره مینه وي څوک درته په زړه کې وردن نه شي دا زړه دی یو شعر وایي یو تن به ځان سره بوتلو چې راشه بهترین آواز درته خیم نو یا هغه مینډک صحیح په هغې کې چې هغه مضبوط آواز کوي او غټ مینډک چنګخه اډنونو منونو کې یو مضبوط آواز کوي هغې له به بوتلو یو ګوره که نو څومره ښایسته آواز دی نو هغه ساده غوندې سړی به هغې ویلې پرېږده مړه ایله په چندخې عاشقې بس هغه به یې هلته وخوړلو ختم به یې کړو یو هوښیار تن بویې تلو نو چې کله هغې خپل آواز شروع کړو تن خو هوښیار و هغې ویلو چې اوهو ظالم آواز یې دی وایي شعر وټپولو چې واقعي ته اوس پوهېږې آواز باندې پوهېږې نو بهر صورت چې زړه کې دی د څه محبت وردن نه شي ورنه د چندخې به څه آواز وي خو کله چې د یو شي محبت دې په زړه کې وردن نه شي بس بیا نه وځي هله وځي چې په خپل لاس یې بېکارتوب وګورئ نو قرآن ورته ځکه ویلې چې دا ذبح کوي لیحونا علیهم معبودهم چې دوی ته خپل معبود سپک شي چې دا ګوره ذبح مې کو دا به څه ربي مړه هسې خو دوی قبر ته هم ډېر غټ نظر ګوري یره جي دا به ماته نفع راکوي دا به ماته ضرر راکوي خو چې په خپل لاس باندې هغه لږ هوار کي دې ته پته ولګي چې دی خو څه پاور نه و نو دوی ته وویلی شول چې دا غوا ذبح کوي چې تاسو ته پته ولګي چې دې کې هیڅ طاقت نشته دا رب نه دی رب خلق نه ذبح کوي نو ځکه ورته رب العالمین حکم د ذبح وکړو ان تذبحوا بقره مخکې بیا واقعه راځي چې بني اسرائیلو کې یو تن راولګېدو خپل تری قتل کو او بیا جړاګانې شروع کې چې او دا تن چا وجلی ما ته به قاتل ښیي ورنه زه به روډ بلاکوم او زه به دا چل کوم خلکو قاتل تالا شو نو بیا ورته قرآن امر کړی دی چې تاسو دا غوا راواخلئ
او د دې مړي په اندامونی وخی دا به راژوندی شي. نو مفسرین کرام بعضې فرمایي چې قتل وشو، قاتل تالاش شو چې قاتل به څوک وي. نو دوی زړونو کې د سخي او د غوا عبادت ډېر و. نو رب ورته ویلې چې قاتل غواړئ غوا ذبح کوي. یو خو به قاتل هم معلوم شي، بل حکمت به ورکې دا وي چې د دوی د زړونو نه د غوا عبادت وځي. نو دوی بیا غوا پسې ګرځل چې غوا به چرته وي. نو بیا ورته معلوم شو او غلم معلوم شو. صحیح قول دا دی چې نه، اول قتل نه و شوی، اول غوا ذبح شوې وه، خو اچانک مړی م ورکې وشو. دلته غوا ذبح ده، هلته مړی م وشو، هلکه مړي م تالاش دی. نو رب ورته ویلې غوا سم تیاره پرته ده، دا راواخلئ او د دوی دا اندامونې د دوی په اندامونې وخی را ژوندی به شي. مختلف تفاسیر دي. بل تفسیر دا دی چې نه، د غوا بیله واقع ده او د مړي بیله واقع ده. مړی چې وشو قاتل معلومېدو، رب العالمین ویلې چې د مقتول دا اندامونه راوالی او مقتول پې دسي وخی را ژوندی به شي، بیا را ژوندی شو. بهر صورت اوله واقع د غوا شوې وه چې غوا ذبح شوه، بیا قتل شوی دی. اولې ځکه که چرې اول قتل شوی وی نو د غوا سلسله خو ډېره اوږده وه. کله به ورته هغوی ویلې شنه به وي، سره به وي، سره زیړه به وي، هغوی خو تپوسونه کول. نو مړی به داسې پروت و، په هغې خو ډېرې ورځې لګېدلي د غوا په ذبې. نو بس مړی به پروت و. نه، د مړي واقع جدا ده او د غوا واقع جدا ده. ځکه بیا خو به مړی څښا شوی. بل دا چې قرآن چې کله یو واقع نوي شروع کوي نو اس سره شروع کوي، و اس قال موسی. بل واقع شروع کوي و اس قتلتم نفسا. هر واقعه په اس شروع کوي. که دا یو واقعه وه قرآن به په اس سره شروع کوله نه، دا جدا جدا واقع شوي دي. بل دا ترتیب د قرآن ته چې وګورئ، ناولې د غوا واقع راوړلې ده په اس سره، بیا د هغې راوړئ، معلومیږي دا چې پهله دا واقع شوې ده، بعد کې هغه واقع شوې ده. نو رب العالمین ورته امر وکړو چې تاسو غوا ذبح کوئ. ولې؟ لیهون علیهم معبودهم، چې دوی ته خپل معبود سپک ښکاره شي چې دې په لاس کې خو هېڅ څه نشته. دا د طاقتونو مالک نه دی، د طاقتونو مالک رب دی. نو رب العالمین ورته وفرمایل وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، کلا چې وویلې موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته، ان الله یقینا الله یأمرکم حکم کوي تاسو ته خلقو ان تذبحوا بقرة، دا چې ذبح کوي تاسو غوا لره، اے خلقو غوا ذبح کوي. قالوا نو ویلې دوی اتتخذنا هزوا، اے پیغمبرات نیسی مونږ لرا په ټوکو سره، ته مونږ پسې خندا کې، دا خو زمونږ رب دی، دا خو زمونږ الہ دی. پیغمبر ته ویلې اتتخذنا هزوا، ته مونږ پسې ټوکې کې. آیا په دې خبره دوی کافر شول او کنه؟ که پیغمبر ته څوک وایي ته ما سره ټوکې کې، پیغمبر خو چا سره ټوکې نه کوي. دوی ظالمانو و پیغمبر ته ویل ښه ته مونږ پسې ټوکې کې، اتتخذنا هزوا ای محزوا، مونږ پورې ټوکې کړلې شوي دي، مطلب دا ته مونږ پسې ټوکې کې. آیا په دې خبره دوی کافر دي او کنه؟ بعضی مفسرین کرام خدا قول ذکر کړی دی چې دوی په دې خبره کافر شوي. ولې چې د پیغمبر ګستاخي وکړي خو کفر دی کنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې په
فتح نه بعد اعلان کو ټول ته د معافی. خو ابن خطل یو کافرو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخی کړي وا، وای دا چې چرتم اومندل شي دا وجنه صحابه کرامو موندلو چې چرته تله نو چې وې کتو د کعبه غلاف نیولیو او معافی چې غواهلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وی وجنه چې چرتم ده. علماء فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا معافی اعلان کړه دی ولی وجلو، وای دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخی کړي وا. خصو ګستاخی وا، وای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکله مکه کې قرآن به شروع کو، وای دې ډمې ساتلې وې نو یا ډمو ته به ویل شابه تاسو ګانو بجانې ته زور ورکئ. نو دا ګستاخی رسولو اوس هم چې کله قرآن ویلې کېږي او ته د هغې مقابله کې دا شی کې تم ګستاخی رسولي، هغې ته د معافی اعلان نه و، تا تم د معافی اعلان نه دی. دا ډېر سخت جرم دی، دا الله کتاب دی، دا داسې معمولی خبره نه ده. د دې مقابله چې په کم صورت کې کې ته به ګستاخ ټهراویږي. نو دوی ګستاخ رسول ځکه پیغمبر ته وایي ته مونږ پسې ټوکې کې، نو چې پیغمبر ته څوک دا وایي مسلمان دی کافر دی. بعضو مفسرینو کرام دا لیکلي چې نه کافر شوی نه دی، ځکه کمکل خلکو جاهلو د پیغمبر مقام نه پیژني، مرتبه نه پیژني. یو سړی مرتبه نه پیژني د خپل استاز، د مسجد، د پیغمبر، نو هغه په دې خبره نه کافر کیږي، تربیت کول پکار دي. لکه یو باندې چې راغی جماعت کې امتیازې کولې، صحابه کرامو چغې کې جماعت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل پرېږدئ. هغې امتیاز یې وکړی، صحابه کرامو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل په دې اوبه واچوئ دا صفا کوي. صفا یې کړو، هغې ته وایي راشه. ګوره جوماتونه دې دپاره جوړ نه دي، دا د مونځ دپاره جوړ دي، د ذکر دپاره جوړ دي. ښکلی تربیت یې ورله وکړو، اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم. بعد کې هغې مونځ وکړو، وایي مونځ نه پس دعا کوي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. رب یو په ما رحم وکړي، بل په رسول الله صلی الله علیه وسلم رحم وکړي، په بل هیڅ چا رحم ونه کړي. پیغمبر نه ډېر متاثره شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې د رب رحمت خو ډېر غټ دی، تا ولې راغونډ کو؟ خصلت طریقې سره به کسبیولو. بهر صورت ګوره دا اوس که قصدن عمدن امتیاز وکړي ته پې د اسلام نه ځې، خو جاهله باندې چې مسلمانو. نو دویم دا کارونه چې کړي دي په جهالت سره یې کړي. یو کس د خپل استاد احترام نشي پیژندلی، قرآن پس پروت دی، د قرآن د تختې د دې آدابو خیال نشي ساتلی، یا پیژني نه، خبر نه دی. ټول عمر پټي کې تیر کړی، ټول عمر دکان کې تیر کړی، او د زرو قدر د زرګر سره. هر څوک په علم نه پوهېږي. ګوره دا یاد ولرو، زمونږ کلی دی هغې کې که ملا مې خلکو ته وایي کاري، هغوی نه پېژني چې کاري څه ته وایي، ملا څه ته وایي، شیخ څه ته وایي. دا شیزونه هغوی نه پېژني. ای هر سورګیره شاګل دی چې چا ورته پټکې والی، هغه ملا نصرالدین له یو تن رالو، خط یې وله روړو چې جدا پړاو کا. ملا نصرالدین ورته وویل چې ماله خو نه راځي، اتن ورته ویلې دې پټکي ته دې ګوره ختم نه درځي. ملا نصرالدین پټکی واخیستو، د هغې په سر یې کېښود، وایي اوس یې ته ووایه شابه په پټکي نه ده، خو هلته داسې ځای دی چې پټکی دې والی ته غټ ملا یې، او که غټ ملا مې او څوک درته قاري وایي لکه په ډنګ نه دي، لین یې روان کړی، ولې ګناه ورته نشته. یو سړی ټول عمر پټي کې تیر کړي، نو د زرو قدر خو د زرګر سره. نو دلته پیغمبر پته ورته نه وه چې پیغمبر وایي څه ته. بهر صورت الله فرمایي دوی ته وویلی شول اتتخذنا هزوا، اے پیغمبر ته مونږ پسې مسخرې کې ټوکې کې.
नो पैगंबर वर्त सफाई क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन ज़ पनाह ग़वाड़म पाल्ला सरा अन अकूना दा चशम ज़ मिनल जाहिलीन द जाहिलानुना ए खल्को टोके कौन के खो जाहिलवी तासु त जाहिल अखकारमा तासु मा त जाहिल है खंदा और टोके द अल्लाह द दिन पबारके दो द जाहिलानु कार दे वले तासु त जाहिल अखकारम या अन अकून मिनल जाहिलीन मिनल मुफ्तरीन अला अल्लाह तासु त जद से सड़े अखकारम च पाल्ला द्रोख तड़म ना बल्कि ज़त तासु तबीनी ही आगा खबरी कवम कमी खबरी च द अल्लाह दी जस जाहिला ने च तासु सरजान स्तड़े को अन अकून मिनल जाहिलीन या अल मुस्तहज़ीन बिल मुमिनीन ज़त तासु तदिस सड़े अखकारम च खंदा को ना बल्कि सबक ही दादा अल्लाह हुक्म दे ए अगुई पशक्यू हो चुम जबकू मतलब दा दे चुआ द जबके दो शेन दे पदी के शक्यू अलग ख्वा खलक द जबी द पारस द ख्वा खपल हदफून री ख्वा द जबी द पारमी दा बजबके यवा बलदा चुआ बांधे बदा कार के चिप आरट बेगर से दाद दी द्वे में ड्यूटी दा दगरंगी एव बपिके सोकर तत्सवई नुदा बपिकेवे दाद दे हक दे बस दिन अलावा पदे सोरली कवल पदे मान दे नूर शिजुनो दाद गाड़ी पतोर इस्तेमाल वल दाना जायज थी हदीस के राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमायल चौतन पगवा सोरली पिकावाला नो युवा खबर ओकड़े वरसरा च इन्ना लम नखलुक लिहाजी मुँह खुदे कार द पारा नहीं यू जोड़ चेता सुपर मुँह सोर लिखा हुआ वादा खबर होगी नो साहबे किराम वो फरमाए सुभाना यानी सुभाना ताजुब कलीमा दा खा वामला खबर है कई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जवाब क्यों फरमाए आओ ग़ाम खबर कई और द बग़वा प खबर बांधे माम ईमान रावड़े दे अबू बकर मोई खबर कई उमर मोई ग़वा खबर कई ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दल तम द अबू बकर और द उमर मुकाम और मर्तबा बयान का चे साहबा उता सु पदे ताजुब कोई ग़ाम ला खबर कई और पदे खबर अबू बकर ईमान लरी उमर ईमान लरी वाह टाइम अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुमा मौजूद नौ को पैगंबर आजमत मनी और आजमत बयान दाहक खलक दी कम खबर ज़ुकोम अबू बकर या अव्वल मनी बे और बस उमर मनी दाग साहब नो पैगंबर वेले दा वाद जबके दो दा पादुशता सोए खानदार आपस कई जस जाहिल ने पदे खबर पस खानदार को जब कई कालू वेलिद्वी उदु लना रब्बक ओ ख्वाडा मुंग द पारा रब्ब का दरख पलना युबय्यिन लना च बयान की लना मुंग द पारा माहिया चिस दे उमर द देवा ए पैगंबरा तो मालूमातों का दखपल रबना चिमुंगता पूरा वजाहतु की चिदे वा उमर सुमरद चून चराए वर के ज्यादा का उस दो उमर तपोस गई अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाई फलौ अन्नहुम आमिदू इला अदना बकरतिन फज़बहूहा लअज्ज़अत अन्हुम
کچره یو عام غوای رانیولې وه او ذبح کړې وه بس دا هم ورله کافي وه. خو هغوی سختی وکړه څرنګې به یي څنګه به یي چون چرای شروع کا نو رب العالمین هم ورته هغه غوا ډېره سخته کا چې داسې به یي داسې به یي چې نرمي درکې وه رب هم در سره نرمي کوي. تا په دنیا کې چا سره نرمي کړې وه رب به در سره په آخرت کې نرمي کوي. چا دنیا کې تا د چا د مسلمان مشکل حل کو رب ستا د آخرت مشکلات حل کی. نو دوی سختی وکړه څرنګې به یي څنګه به یي رب هم ورته دا هر څه سخت کړل داسې به یي ګرځئ ورپسې. حالانکه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي که چېرې یو عامه غوی ذبح کړی وه بس دا هم ورته کافي وه چون چرای شروع کا یرجو عمر به څومره یي. نو قالا او فرمایل موسی علیہ السلام انه یقول چې یقینا رب العالمین فرمائی انها بقرة یقینا دا دسې غوا دا لا فاردن چې نه دا بوډۍ سړه ډېره بوډۍ هم نه ده ولا بکرن او نه ډېره نوې ځوانه ده نه ځوانه ډېره ځوان هم نه ده او ډېره بوډۍ هم نه ده. عوان بین ذالک درمیانه ده په منځ د دې کې نه ډېره ځوانه ده او نه ډېره بوډۍ ده. فارد ډېر عمر واله ته ویلی کېږي چې عمر ډېر وي او ډېر بچي راوړي وي او زړه شوي وایي داسې عمر واله هم نه دی چې ډېر بچي راوړي او زړه غواړي. ولا بکرن او نه به ډېره ځوانه وي چې یو بچی هم نه وي باکره یو بچی هم نه وي بلکې عوان هم بین ذالک د دې په درمیان کې مطلب دا دی چې یو دوه بچی وي او بوډۍ نه وي او ځوانه وي داسې غوا ته مراد ده. لا فارد ولا بکر عوان بین ذالک. نو الله فرمائی قالا نو ویلی موسی علیہ السلام انه یقول یقینا اللہ فرمائی انها بقرة یقینا دا سے غوادا لا فاردن چه ندا بوڑی زڑا ولا بکرن او نا دیر زوانا عوانم بین ذالکا درمیان دا پمیز دا دے دوانوں کی ففعلوا ما تؤمرون بس اکڑی حاغا کار چه تاسو تا حکم کولیشی. ففعلوا ما تؤمرون خبر پریدئی آغا کارو کئی چه تاسو تا رب حکم کوي یعنی دا رب دا حکم تعمیلو کئی دیر تا پوسونا مکوئی چون چرا مکوئی. اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ دا یو صحابی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل صاحب استطاعت چا سر مالوی پاغی باندے حج فرض دے. نو دے صحابیو فرمائل افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دا اللہ رسول ہر کالی با حج فرض وی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطاو فرمائل کماو ویلی آو بیا با طاقتو نلرائی دا سی تپوسی نولی کوئی چی سمرا در تا مسئلہ بیانشیون پا دمر ایمان راوڑائی سنگا در تا قرآن و حدیث آمرو کیوں ماغ عمر مانے خان نوری خبر ورکی کول دا دا یہودو کار دے دا سی چلما کوئی اس بدر ماندے ربم سختیو کی. نو دا سی تپوسونا ندی کول پکار چون چرا بچه کم صدر تا بیان شی بس آغا مانل. نو ففعلوا ما تؤمرون اکڑ یاغسا چه تاسو تا حکم کولیش چون چرا مکوئی اس دوی چون چرا نورم زیادی. قالو دوی اویلی ادعو لنا اغوادا زمون دا پارا
ربکا در اخفلنا یبین لنا چه بیان کی منگتا ما لونها چس دے رنگ دا دی غوا دا غوا رنگم راتو خود لیشی جی دا دی غوا رنگ بسیوی اس رنگ تا خبر ورلا قال او فرمائل موسیٰ علیہ السلام انہو یقینا یقولو اللہ فرمائی انہا بقرتن چی یقینا دا یو غوادا صفرا او زیڑا زیڑ رنگ والا غوادا فاقع لونها خالص زیڑ رنگ دے دے غوا اے تک زیڑ غوادا تسر الناظرین خوشالوی کتن کو لرا دا سے تک زیڑ غوادا چو سوک ورطا گوری نو خوشالی کی دا غوا رنگ تا پوسے ہو رب ورطا دا سے رنگو خودلو اس دے سے رنگ پسی بچارتا گرزی چو تک زیڑی فاقع اللونوا چو تیز رنگ وی تیز رنگ والا ہو بیا تک زیڑ غوا دے پسی بچارتا گرزی بس گرزی بنو گورا دوی سختی کوالا چون چارا نو رب ورطا دے سے رنگو خودو چو دوی بور پسی اس گرزی اور دا سے غوا دا سے رنگ تسر الناظرین چی خلق خوشحالی دا سے ہم نے چی بد رنگ بھی چیز بل رنگ ورکی نوی صرف زیڑ رنگ بھی اور خالص زیڑ رنگ بھی اس دا سے بچرتا پیدا کی قالو ندوی اویلی ادعو لنا اغوادا مونگ دا پارا ربکا دخپل ربنا یبین لنا چه بیان کی مونگ دا پارا ما ہیا چه صفت عمل دے دا دے غوا سنگ صفت دے عمل دے دا دے غوا ایک کار بچرنگی وی چه کار بکوی او چه من کئی اس دام راتا بیان کا ان البقرہ یقیناً غوا تشابہ علینا گڑا وڑا شوا پا مونگ باندی یرجی غوا کسا خورا ماندی ڈیرا اوگد شوا ایک چون چرام دوی کئی او بہتانم پا بل لگئی وی تشابہ علینا یقیناً دا غوا گڑا وڑا شوا پا مونگ باندی دا خبر خودی روگ دشوا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُونَ او یقیناً مونگ کچرت دا اللہ خوخشی نو خام مقصد تا رسیدون کی بیو اے قدر رب خوخشی نو مونگ تبایا دغا غوا ملاوشی مقصد تبورسو دا خوبا مونگ دیر گڑا وڑا شوا تشابہ علینا یرا دا خو مونگ دیر شک کے پرے وہ تو دا با اس چرتا ملاوی گی اور بیاویل انشاءاللہ کچر دا اللہ خوخوی مونگ با حد تورسو مقصد تبورسو حدیث کے رازی چی لو لم یستسنو لما بوینت لهم آخر الابد کچر دوی انشاءاللہ نوے ویلے نو تر قیامت پور بگرز دے دوی تا بدا سے غوانو ملا کڑیر گران صفتو نہیں دی چد نڈیر ازوانی نڈیر بودئی او بیا صفتونا محکم رازی لا ظلول تسیر الارض ولا تسق الحرسا نو دا صفتونو والا غوا چرتا با من دیتو نمو ملاوا تر قیامت پورے خودوی انشاءاللہ ویل دا انشاءاللہ پا برکتا رب العالمین دویتا دس غوا ورنسیب کا دیو جنا چہار کار کے انشاءاللہ باوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ست پوسونا ہوشوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو فرمائل سباب خبر درکم انشاءاللہ انہ ویلا رب تے رکا دیو مقصد دا پارا وہی لیٹ شوا بے روستا وہی نازل شوا اور قرآن کے ورطا امر شو
چې داسې یوه خبره مه کوه تر څو پورې دې په انشاءالله نه وي ویلی. هر کار کې هر قول کې انشاءالله وایه، که چرې الله وغواړي. وما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. یعنی نه کیږي هغه څه چې تاسو وغواړئ، کیږي هغه څه چې رب یې وغواړي. نو انشاءالله ویل پکار دي. بعضې خلکو نه انشاءالله فوت شي، څه نقصان کې واقع شي، بیا انشاءالله کوي، خو وخت یې تېر و یو تن چېرته سخی اخیستو، پیسې جیب کې ورسره وي، بل تن لرالو، هغې ته وویل هلکه سخی اخلم، هغه ورته انشاءالله وایه. څه شی وایه؟ انشاءالله وایه. هغه ورته وایي چې پیسې شته، انشاءالله ته څه ضرورت دی؟ قدرت کارو ګڼکپ ته جیب والی بس هغه تن سره چې څنګه میلاو شو انشاءالله پیسې قرآن ګڼکپ والي، ورته یوس انشاءالله مه وایه. بیا به هر کار کې انشاءالله ویلو، هلته ګڼکپ ته جیب والو. نو داسې نه چې سبا له بیا په نقصان کې بیا وایو چې انشاءالله غوا مې اخیسته او انشاءالله روان وم او بیا رانه ګڼکپ جیب والو، بیا په انشاءالله ورخ نه تیرې اوبو بیرته نه رادرومي، نه رادرومي تیر ساعت بیرته بیا یو ځل لاړه بیا نشي راتلی. نو انشاءالله به اول وی. نو دوی ویلې که چېرې د الله خوښه شي انشاءالله مونږ به مقصد ته ورسیږو، یعنې داسې غوا به مونږ ته معلومه شي او میلاو به شي. اوس ورته قرآن وی، دوی ویلې که نه ما هیا څنګه دی صفت عمل د دې غوا. نو اوس ورته هغه عمل ښیي. قال او فرمایل موسی علیه الصلاة والسلام انه یقول، یقینا الله فرمائی انها بقرة، یقینا شان دا دے چې دا یو غوا دا لا ذلول چې نه دا سټ اړولی شوي، تسیر الارض چې اړولی وي ځمکې لره، ولا تسقي الحرث او نو بکوي فصل لره، یعنی نا ارټی دا نه چرته فصل اړولی دی، په ځمکه ګرځېدلي، څه کام کاج نه دی کړی، ډېر په ناز و نیاز باندې لویه شوې، نه ارټي دا چې په ارټ باندې چلیږي را چلیږي، بلکې مسلمتن روغ رمټه ده، روغ جوړه ده، لا شیت فیها ازداغ پکې نشته، هیڅ عیب ورکې نشته، یا تکه زیړه ده هیڅ داغ ورکې نشته، دواړه معنی. داسې صفا ستره غوا ده، عمل اعتبار سم صفا ده، رنگ اعتبار سرم صفا ده، عمر هم داسې دی چې نه ډېر ځوان ده نه ډېر بوډی، داسې انداز کې ده. نو دا خو ډېره ګرانه ده چې داسې غوا را پیدا شي. قالو نو دوی وویلې الآن جئت بالحق، ویلی دوی اوس دې راوړو پوره بیان، یعنی اوس تا راتګو کو په حق سره، یا راغې ته په حق سره، اوس دې دا حق خبره وکړه، اوسه پورې دې تنګولو. کمړه داسې به دې ویلی وی، خبرې دوی اړولې راړولې، او چې کله یې ښه اوږده که وایي ښه نو داسې وایه که نه، مرض دوی کې و. قالوا الآن جئت بالحق، خو اوس دې حق ویلو مونږ ته، تو پیغمبر مخکې حق نه ویلی، دا او بني اسرائیل. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها، نو حلال که دی لرا اغوای زبکا، فذبحوها غوای زبکا. اوس دا غوای چرته نه حاصله کا. نو دا یو تنو چې د مور ډېر تابعدارو، پلار یې وفات شوی یتیمو، وی د دې کور کې دغه رنګې غوا وه او لویه شوې وه او دا ټول صفات ورکي،
او دا ماشوم د مور ډیر تابعدارو. مور ورته ویل چې بچیا په 100 روپۍ خرڅه کا، بس دې چې یو تن ته مخامخ که چې دا به رانه په 100 واخلې. هغې ویلې چې 200 روپۍ در کوم. دې ته خو مور 100 یادې کړې وې. دی ویل که په 100 روپۍ خرڅوم د مور نافرمانی راځي، په 200 یې خرڅوم او دې خو 200 یادې کړي، او که په 100 خرڅوم ما ته نقصان دی. وی ورګه د مور نه تپوس کوم. بس چې مور نه تپوس وکړو، مور ورته ویلې خرڅ یې کا شابه. چې دی رالو هغه تن تلی و بل تنو، وی په 300 یې درنه اخلم. دې ته خو مور 200 یادې کړې وې. دی ویلې که په 300 یې خرڅوم د مور نافرمانی راځي. بیا رالو مور له، مور ته وایي چې مور دا خو په 300 اخلي. وی په 300 یې خرڅه که. چې ورالو هغه تن تلی و، هېڅ څوک نه و. غریب ته هغه غوا همدغه رنګې پاتې شوه. خو د مور خیرخواهي کوله، د مور قدر یې کولو، د مور احترام یې کولو، تابعداري کوله. نو دا اگر چې د عمل دی ته پاتې شو، خو بني اسرائیل داسې غوا پسې ګرځېدل او دا ټول صفات په دې کې موجود. اوس د رب حکم دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر دی، د پیغمبر د موسی علیه السلام. خلق مجبورو بني اسرائیل بل ځای کې غوا ونه داسې. دی ورته ویلې په دومره قیمت به در کوم چې د دې سرمنه کې څومره سره زر رالل، نو دې په سرمنه کې څومره سره زر رالل، په هغه قیمت به در کوم. هغوی په دې خبره راضي شول او دومره قیمت یې ورله ورکو. فذبحوها بې ذبح کا. دې نه دا معلومه شوه چې د مور خپل قدر و احترام راغلی دی. مور د خپل بچی سره ډېرې سختې برداشت کوي، پلار د خپل بچی سره ډېرې سختې برداشت کوي. چا نه چې مور و پلار تلي دي، عظیم نعمتونه دي تلي، د دعاګانو مرکزونه چې تلي دي. دا مور و پلار هېڅ څه نه، دا د دعاګانو دپاره خلک ساتي، په دې خلک رواني. رسول الله صلی الله علیه وسلم نو یو ځل تپوس وشو چې مونږ باندې زیات حق د چا دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د مور. وی ثم من؟ وی د مور. وی ثم من؟ بیا د چا؟ وی د مور. 3 کرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مور یاده کا. بیا څلورم دفعه ورته صحابي وی بیا د چا؟ وی بیا ستا د پلار. نو د مور او د پلار خپل احترام راغلی. 3 ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور حق د پلار نه اوچت ګڼلی. ولې مور 3 سختې برداشت کوي چې هغه پلار نه برداشت کوي. په ګېډه باندې 9 میاشت دا څوک ګرځوي؟ دا مور دی ګرځوي، پلار یې نه شي ګرځولی. احترام یې اوچت. وضع حمل کې کله چې دا پیدا کیږي، مور ته سخت تکلیف وي. دا تکلیف پلار نه دی برداشت کړی، مور برداشت کړی. یو حق دلته اوچت دی. بیا 2 کاله ورته حولین کاملین پی ورکوي. نو 3م حق دا شو، دا پلار نه ورکوي، دا مور ورکوي. او دا ډېر ګران کارونه دي، ګپ نه دی. یو انداز کې یو شی داسې اوچتول، ته ما نه اوچت کا. ښه تکلیف یې ورته، خو د بچي دپاره دا برداشت کوي. حق یې اوچت دی. د قرآن درس دی چې ممکن و مونږ ته دا پیغام هم راکوي چې د مور قدر او د پلار قدر به هم کوئ. بیا پلار خپل قدر دی. یو انداز سره چې وګورئ د پلار ډېر لوی قدر دی. یو صحابي پیغمبر نه تپوس کوي، ای د الله پیغمبره ټولو کې ښه اخلاق چا سره اپناو کا؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل د پلار د ملګري سره. صحابي تپوس کوي، اے د الله پیغمبره ټولو کې زیات ښه چا سره وکم؟ ټولو کې زیات ښه چا سره وکم د پلار د مرګ نه بعد؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل د پلار د ملګري سره. اے د پلار ملګري سره ښه کول دي، دا غټه نیکي ده. نو څه د خیال دی
چې څوک پلار سره ښه کوي دا به څومره غټه نیکي وي. یعنی صحابي د نیکۍ تپوس کوي ټولو کې غټه نیکي کومه یو ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل د پلار د ملګري سره ښه کوه، دا غټه نیکي ده. نو چې د پلار سره ښه کوي دا به څومره غټه نیکي وي. وی یو ځل پلار د بچي په اوږه لاس کېښودو او بچي ته ویلې چې بچی وایه ته څه شی؟ یا بچی ورته وایي چې پلاره زه هر شی یم، زه مالدارم یم، زه زورورم یم، زه ټینشن فریم یم. وی بیا ته پلار لاس اخوا کو د اوږې نه وایه بچی اوس څه شی؟ وی پلاره د روپۍ نه یم. وی دا څنګه بچیه؟ مخکې دې ویلې چې زه داسې یم، زه داسې یم، اوس وایي د روپۍ هم نه یم. وی پلاره کله چې ستا لاس زما په اوږه تا به ګټله او ما به خوړله، تا به راوړه او ما به اچولې، زه هر شی وم، مالدار وم، هر شی وم، خو چې کله ستا د شفقت لاس مانه لاړ بیا زه یتیم پاتې شوم. قرآن هم ورته یتیم وایي، حدیث هم ورته یتیم وایي. ولې پلار یې نشته. و یتیم سره ډېر قدر کوئ، ډېر احترام یې کوئ. ولې پلار یې نه وي؟ پلار یو عظیم نعمت دی. څنګه چې مور اوچت نعمت دی داسې د پلار اهمیت چې په احادیثو کې ولټې ته به ډېر لوی مقام دی، ډېره لویه مرتبه ده. قرآن وایي دوی ته اوازونه هم سلو کوي. دوی ته څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته امر دی اواز مو اوچته وایي، مونږ ته دوی ته حکم دی د دوی په درمیان کې اوف هم مه کوه، ځکه دوی تاسو دپاره ډېرې سختي برداشت کړي. به هر صورت داسې خارجي فایده وه. فذبحوها دوی هغه غوا ذبح که وما کادو یفعلون او نږدې نه و چې دوی دا کار کړی وی، نو چې دوی دا کار کړی وی، خو لیکن ځکه یې وکړو چې پوره وضاحت ورته وشو. دویم دا نږدې نه و چې دوی دا کار کړی وی، ځکه د غوا عظمت د دوی په زړونو کې وردننه شوی و. نو د کله چې د یو شي عظمت د دوی په زړونو کې وردننه شي نو چېرته به څوک هغه کار وکړي. خو الله فرمایي ویې کړو خو وما کادو یفعلون، نږدې نه و چې دوی دا کار کړی وی، ځکه د غوا محبت د دوی په زړونو کې وردننه شوی و. نو دوی ویلې چې دا به څرنګې ذبح کوو. یا بعضې مفسرین کرام فرمایي وما کادو یفعلون، نږدې نه و چې دوی دا کار کړی وی، ځکه ګران قیمت یې و. وایي د دې سرمنه کې چې څومره سره زر راشي هغه به د دې قیمتي، نو دا ډېر ګران قیمت و. نو دې وجې نه نږدې نه و چې دوی دا کار کړی وی. بل دا یو عالم مفسر قول دی چې نږدې نه و دوی دا کار کړی و، قرآن ځکه ویلې دوی دا کار نه کولو خو هلته ورته مړی پروت و شرمېدلو، نو د شرم د وجې نه دا کار وکړو. ځکه وایي رب ورته حکم وکړو چې دا غوا راواخلئ اندامونه او د دې مړي اندامونه پې ووښئ دا به راژوندی شي. نو وایي دوی دا کار نه کول خو هلته شرم و، نو د دغه شرم د پټوالي دپاره دوی دا کار وکړو. وصلی الله تعالی نبینا محمد وآله وصحبه اجمعین.